د سورۃ فاتحه فضائل خو ډیر زیات دي په حدیثو کې ځکه چې د دې نوم منګوي چې د دې طویل شي شفا چونکې دا د هر مرض لپاره شفا ده لا عادتین هر مرض لپاره سورۃ فاتحه وایي او هغه په پکای نو الله تعالی صحت راوړي او امام رازی رحمت الله علیه هغه وایي چې دا سورۃ فاتحه دا ډیره مجرب ده په قبولیت کې نو د دې وجه نه هغه وایي چې د سار په نباد یا د سنتو او د فرض په مابین کې سورۃ فاتحه لوستل دې کې ډېر لوی ثواب دی او دغه رنګې د ماسپښین د لمونځ نه بعد د مازدیګر د لمونځ نه بعد او د ماښام د لمونځ نه بعد دا یعنې فاتحه لوستلو دا یعنې ډېر لوی اجر او ثواب لري پوهېږئ او نور په دې کې فضایل ډېر زیات دي خو به هر حال د دې لوستل په هر صورت سره دا هر یو مرض لپاره د هر یو علاج دا دوایي ده لکه صحابه او یو وفد یو وخت تپې او لاره او هلته کې هغه کلي کې یو انسان هغه مار چیچلو او دوی ته وایي تاسو کې څوک شته نه راشي چې دم واچوي صحابي ورغی هغه په سورۃ فاتحه ولوسته نو هغه د نورو ملګرو وایي چې دی په څه لري نو هغه الله تعالی ښه کړ نو بیا یې تپوس وکړي ما په سورۃ فاتحه لوستلې وه پوهېږئ دا یو مجرب او مقبول عمل دی نو د دې وجې نه روزانه لوستل د دې سورۃ فاتحه چې سړی سل ځله برابري نو ډېره بهتر ده او دېرش ځله د مانځه نه وروسته د سنتو او د فرضو په مابین کې او دارنګې 25 ځله د ماسپښین د لمونځ نه وروسته او 20 ځله د مازدیګر د لمونځ نه وروسته او 10 ځله د ماسخوتن د لمونځ نه وروسته په دې طریقې سره چې دا لولي نو دا ټولو دا مجربه ده دا امام غزالی رحمت الله علیه دا نسخه دا منتخب کړې ده پوهېږئ نو دا یاد ساتئ واضح کړه بیا مولیانو ته ځواب نشته چې ما دا دی او دا دم کوي دا ده تاسو په خپله مولیان چې تفسیر هم ووایي او د الله د کتاب نه خبر شوی نو د دې نه خو اوچت علاج بل نشته نو دا یعنې په دې طریقې سره او نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې چا سورۃ فاتحه ولوسته نو د تورات انجیل زبور او قرآن ټول ولوسته لکه چې یو ځل الحمدلله وللضالین پورې وویله دا داسې شوله لکه د ټول کتابونه آسماني ولوستل تورات انجیل زبور قرآن ټول دا د ټول ولوستل ولې په قرآن کې خو ټول یعنی علوم دي کنه علم الاولین والآخرین ټول په قرآن کې موجود دي او قرآن خلاصه د قرآن نه ټول هغه په سورۃ فاتحه کې دي نو دا وایي چې فاتحه د ولوستله لکه ټول کتابونه آسماني تا ولوسته پوهېږئ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي پوهېږئ بهر حال د دې یعنې ډېر زیات فضایل دي او د دې وجې نه چې سړی
که قرآن عام تلاوت کې خو اول نه دی پکې الحمدلله ولا الضالین پورې وي بیا تلاوت شروع کړي پیږي که نه یا یو کار کې شروع کړي اول نه ځان سره ووایه الحمدلله ولا الضالین پورې بیا شروع کړو الله تعالی ولې قرآن په دې شروع شي دی خو دې کې کمال دی که نه پیږي که چې قرآن په سورۃ فاتحه باندې شروع شوی دی نو هر یو کار چې انسان کوي نو هغه په سورۃ فاتحه دی اول نه وایي په هغې کې نو هغه کار کې به برکت دی هغه الله تعالی اخر ته رسي دا وس الحمدلله رب العالمین دا سورۃ فاتحه دی دې سورۃ ته د نمونه ډېر دي د سورۃ فاتحه دیتا فاتحه خو د دې وجه دا مشهور نوم دی او ام القرآن هم مشهور نوم دی فاتحه خو ورته ذکر چې د قرآن افتتاح پدې شوې ده شروع پدې شوې ده نو فاتحه ورته ذکر شي او ام القرآن هم د دې نوم دی ام القرآن ورته ذکر ویل شي اصل او بنیاد د قرآن نو چونکې په سورۃ فاتحه کې چې څومره احکام ذکر شوي څومره بحث شوي دا د ټول قرآن نه جوړ او اصل دی پیږي څومره مضامین چې په قرآن کې ذکر شوي دي هغه ټول مضامین په دې سورۃ فاتحه کې هم ذکر شوي دي نو د دې وجه دې ته ویل شي ام القرآن پیږي ام القرآن ورته ذکر ویل شي او دا رنګه دې سورۃ ته دیتا شفا هم ویل شي صورت ځکه چې دې حدیث کې راځي چې چا د دې صورت الحمد ولا الضالین پورې وي په مریض یا په اسبانه چې موزي شي چا هغه ضرر د رسول ادا پیوي نه الله تعالی صحت نصیب کوي نو دیتا شفا هم ویل شي او دیتا تعلیم المسئلہ مل شي تعلیم المسئلہ دی صورت تا تعلیم المسئلہ ویل شي مسئلہ یعنی سوال کول نو الله تعالی موږ ته په دې سورۃ فاتحه کې چل خید سوال نو د دې وجنا دا علامہ سیوطی رحمت الله علیه دانو مفسرین په دې کې دا لیکي وقل بسم الله الرحمن الرحیم قل الحمد لله رب العالمین دا قل ورته بس ځکه چې دا الله تعالی وایي چې تاسو وایئ داسې وایئ نو دا تعلیم د مسئلې دی موږ ته د سوال چل ښیي چې په دې طریقې سره تاسو سوال کوئ د الله نه پوهېږئ که نه نو الله تعالی به ستاسو سوال قبلوي نو دې ته تعلیم المسئله ویل شي دارنګه دې نوم سبع المثانی هم دی سبع المثانی پیږي د دې صورت سبع المثانی ورته ذکر ویل شي سبع وو ته ویل شي او دا صورت و آیات دی صورت فاتحه دا و آیات دی په تعداد کې اختلاف نشته ټول اجزا و آیات دی صورت فاتحه اختلاف په تعین کې هغه ورته اوس بیا وایم نو د دې صورت تا صورت سویل شي سمې سبع المثانی سبع المثانی نو سبع خو آیاتونه و آیات دي ا مثانی ذکر چې مثانی ویل شي بار بار وایي وتا بار بار وایي وتا نو دا ګوره په هر مانځه کې دا دوه ځله ویل شي موږ 100 رکعاتې د دوه نه حکم نه کنا زیاتی دریم دی او دارنګه سلورم دی هر څومره دی او د دوه په هر یعنی مانځه کې دا دوه ځله ویل شي نو د دې وجه نه دې ته ویل شي څه مثانی ورته ذکر ویل شي پیږي نو سبع المثانی ورته هم ویل شي واضح دې صورت دغه رنګه د دې نور نومونه هم ډېر دي دې ته ویل شي کنز معنا خزانه دا هم د ټول د علوم د قرآن خزانه ده او دیتا
اساس القرآن هم ویل شي، اساس القرآن د قرآن بنیاد، اساس یعنی بنیاد د قرآن. او دغه رنګې دي ته کنز هم ویلی شي، اساس هم ویلی شي، شفا هم ویلی، دا ټول نومونه دي، د دې ډېر نومونه دي د سورت فاتحې. پوهېږئ به که نه پوهېږئ؟ الحمد ورته هم ویلی شي، هلکه الحمد راته ووایه، پوهېږئ به که نه؟ الحمد سورت دې کې حمد دی که نه؟ د دې وجې نه دې ته دا ټول نومونه دي د دې سورت. پل پدې کې پدې صورت فاتحه کې زه به تاسو ته درې تقریره بیانوم. یو دی د شبیر احمد تفسیر د شبیر احمد عثماني صاحب، شبیر احمد عثماني صاحب چې کوم پدې صورت فاتحه کې دا کړی. دویم تقریر چې دی هغه د حسین علي صاحب دی، دا هم ډېر موحد د مولانا د پینډای د مولانا صاحب غلام الله خان صاحب دا ان استاد او ډېر لوی مفسر د دې فواید هم د دې کې بیانوم تاسو ته په تفصیل. نو دویم تقریر د هغه دریم زمونږ د شیخ صاحب د مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه، دا درې تقریر په دې کې. دا آیات سره شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه هغه وایي چې قرآن عظیم په شپږو مضامینو باندې مشتمل دی. په څو مضامینو؟ په شپږو. هغه دې کې ټول مضامین چې بیانېږي هغه شپږ دي: توحید، رسالت، احکام او قیامت او ماننے والا نہ ماننے والا، منور والا نہ منور والا. نو دا شپږ والا مضامین چې دا پس کې دي دا په سورت فاتحه کې دي، هغه پکې دا تقریر کړی شبیر احمد عثماني سے. پوهېږئ به که؟ توحید هم پکې ذکر دی، الحمدللہ حمد ثابت خاص الله لره، بل چاله بل لایق ته حمد د ستاینې بل څوک نشته غیر د الله نه. دا توحید شو. او رسالت هم په دې کې ذکر دی. کم ځای نه معلومیږي رسالت؟ په الحمد کې کوم ځای نه رسالت معلومیږي؟ شاباس دا ودی نه کنده زوړ اسنا دی صراط الذین انعمت علیهم. پیګر کنه چې تا انعام کړی په هغو باندې من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین، دا خلق دی کنه. نو دا رسالت ته په دې کې اشاره ده، دې کې اشاره ته په دې صورت کې اشاره ده. او احکام هم لکه الله تعالی وایي چې تاسو داسې ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت دا ټول احکام دي کنه. پیګه به کنه عبادت څه شي؟ دا احکام څه ته ویل شي؟ خو دا لمونځ، روژه، حج دا څیزونه دي کنه. نو ایاک نعبد کې دا راغلل. او قیامت هم اهدنا الصراط المستقیم، نو دا یعنی صراط مستقیم څه کې دی؟ قیامت کې دی. او دارنګې پنځم ماننے والا نہ ماننے والا یو شو، نہ ماننے والا انعمت علیہم، دا ماننے والا دي چې تا انعام کړی دی په هغو باندې، نو دا منلو والا دي. او نہ ماننے والا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، چې هغه یهود او نصارا دي. پیګه به کنه. نو دا شبیر احمد عثماني سے په خپل تفسیر کې دا فرمایي د سورۃ فاتحه ودا په دې طریقې سره تقریر کړی دی چې ټول احکام
او مضامین د قرآن ټول چې دي نو هغه په منحصر دي په شپږو څیزونو کې او شپږ واړه د دې کې ذکر دي پیږي به کنه پیږي لکه دا ما تاسو چې دغه دي توحید رسالت احکام قیامت او ماننے والا انا ماننے والا پیږي به کنه پیږي دا شپږ شو دا نو دا خو تقریر داغه دی او بل تقریر پدې کې د سورۃ فاتحه کې هغه شیخ مولانا حسن علی صاحب رحمت الله علیه هغه وایي چې هغه خپل دانه دي هغه نقل کوي د حضرت علی رضی الله عنه نه حضرت علی رضی الله عنه هغه دا ذکر کړی دي او د بیا را نقل کړی دی په تفسیر خپل کې څنګه به چټول آسمانی علوم چې دي او څومره آسمانی علوم چې دي هغه په قرآن کې موجود دي او بیا دا ټول آسمانی علوم دا د خلاصہ نچوړ دا په سورۃ فاتحه کې دي نو هغه دا تفسیر کوي د سورۃ فاتحه پیږي به کنه پیږي ټول په سورۃ فاتحه کې موجود دي ځکه چې مضامین په اعتبار سره قرآن عظیم چې دی نو دا درې حصو باندې تقسیم شوی دی پسو په درو ټول قرآن په درو حصو باندې تقسیم شوی دی حضرت علی سے نقل دا غدا ویلی هغه دا تفسیر کړی او بیا چې دی نو دا حسین علی سے په خپل دا کیدار پیګه وکنه نو خاص تعالی عبادت کوم خاص تعالی امداد غواړم دا خاص معنی چې تقدیم دا پیګه وکنه پیګه دا یو دی اهدنا الصراط المستقیم اوخه موږ تتلال مستقیم انېغا اخرت کې صراط الذین لا داخل کو انعام علیہم کتاب هغه باندې انعام کړل انعام والا سوکتی دا من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین دا خلق صراط الذین انعمت علیہم دا غینا غیر المغضوب علیہم دا بدل دے دو الذین صراط الذین یعنی تو لار منگتا خیا چتا پہ انعام کرے دے اور مخیا منگتا غیر المغضوب علیہم غیر دا اغی خلق و لار چاہ غضب شوی دے پاگوان چاہ یہود دی مغضوب علیہم یہود دی مراد دی لیکن اللہ تعالیٰ فرمائی کرنا دے یہود بحق کے اگو تا نسبت سے گئی غضب